بسم الله الرحمن الرحيم. قوله كالمتباينين كما أن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي، فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر، فصدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة وهو التباين الجزئي. وليس تاسو متوجه شيدا دریم فصل شروع دی مقصودنا امنګ دی کې ویلو چې دی کې د دوه کلینو منځ کې د نسبت بیان کوي، بلکې منګه درې مقصدی خبرې کړې وي بده کې. یو د دوه کلینو د عینین منځ کې څه نسبت دی، نو دې اعتبار سره د دوه کلینو منځ کې څلور نسبتونه جوړېدل. یو نسبت تساوی و چې یو کلی د بل کلی په ټولو افرادو صادق راځي، بل نسبت عموم خصوص مطلق و چې یو کلی د بل کلی په ټولو افرادو صادق راځي، او دغه دویم د اول په بعضو افرادو صادق راځي. او دریم عموم خصوص من وجهینو چې اول کلی د دویم په بعضو او دویم د اول په بعضو افرادو صادق راځي. او دریم نمبر به تباینی کلی و چې اول کلی د دویم په یو فرد هم صادق ناراضي او دویم د اول په یو فرد هم صادق ناراضي. نو یو مقصودی خبره پکې دا وه. دویمه دا وه چې هر یو نسبت څو مادي غواړي، یعنې د دې رجعه کومو قضیو ته کېږي. نو نسبت تساوي دوه مادي غواړي، په ضمن د دوه موجبو کلیو کې موجودېږي. ناطق او انسان مثال وکړه، کل انسان ناطق او کل ناطق او تباین کلیم دوه قضیې غواړي، دواړه به سالبي کلیې وي. حجر او انسان، لا شیء من الحجر بانسان ولا شیء من الانسان بحجر. او عموم خصوص من وجهین چو عموم خصوص مطلق دا دوه مادي غواړي، یو موجبه کلیه او بلا موجبه سالبه جزئیه. كل إنسان حيوان أو بعض الحيوان ليس بإنسان، دوه مادي شوي. أو عموم خصوص من وجهين درې مادي غواړي، درې قضیو ته رجع کېږي. یو به اجتماعي لکه هغه به موجبه جزئیه وي، او دوه به سالبي جزئیه وي. ابیض او حیوان کې دواړه جمع شوي دي. بعض الحيوان ابيض، او مثال په تور میخه کې حیوان شته ابيض نشته، دلته دا ویلې شي چې بعض الحيوان ليس بابيض، او په سپینه ټوپۍ کې ابيض شته حیوان نشته، نو دلته ویلې شي بعض الابيض ليس بحيوان. بهرحال دا دویم مقصودی خبره شوله چې رجع شاته کېږي. یو بس درې مداوه توجه جي چې د دې څلور وړو نسبتونو د نقیضین منځ کې څه نسبت دی. دغه مونږ ویلو د کومو دوو کلینو په منځ کې چې نسبت د تساوي وي، هغې نقیضینو منځ کې به هم نسبت د تساوي وي. ورپسې ویلو د کومو دوو کلینو په منځ کې چې نسبت د عموم خصوص مطلق وي، د هغې د نقیضینو منځ کې هم نسبت د عموم خصوص مطلق وي. خدا ده چې عکس به پکې کې هغه دا چې عینینو کې څوک عام و نقیدینو کې باغه اخص وي، نقیدینو کې عینینو کې چې څوک اخص و نقیدینو کې باغه عام وي. او به د عموم خصوص من وجهین په باره کې مو ویل چې د دې نقیدینو منځ کې د دوه کلینو عینینو منځ کې چې نسبت د عموم خصوص من وجهین وي، نقیدینو کې به هم څه مې ویل د کومو دوه کلینو په منځ کې چې نسبت د عموم خصوص من وجهین وي، د هغو د نقیضینو منځ کې به نسبت د تبایني جزئي وي. داسې وه. دغه ځای پورې سبق شوی دی. اوس اخیری د کومو دوه کلینو په منځ کې چې نسبت د تبایني کلي وي، د هغو د نقیضینو په منځ کې به نسبت د تبایني جزئي وي. دا خبره زده شوه.
نو دقه شارح بیانې انتهایی اسانه ده، نو لږ سبق دی نور شوی دی. البته تاسو اعتراض ذکر کوي ماتن باندې. اعتراض دا دی چې یو مشبہ یو مشبہ به تاسو ته معلومه ده، د یو شي تشبیه چې د الف تشبیه چې د با زور کړل شي الف ته مشبہ وي او با ته مشبہ به وي، داسې ده. او قانون او قاعده دا ده چې د مشبہ به حکم مخکې نه معلوم وي، مشبہ به حکم مخکې نه معلوم وي، بس خلق مشبہ وروسته ذکر کوي او مطلب یې دی چې دې مکه شان حکم دی. داسې ده که نه؟ زمونږ ماتین داسې کړي چې د متباینینو د چا کې چې تباین کلی وي، د کومو کلینو په منځ کې چې نسبت د تباین کلی وي، د هغې د نقیضینو منځ کې چې نسبت د تباین جزئی، دا یې مشبہ به جوړه کړې ده، ورسېدلی دي. او عموم خصوص من وجهن د هغې نقیضینو منځ کې هم څه نسبت د تباین جزئی، هغې مشبہ جوړه کړې ده. حالان کې ذکر یې د هغې اول کړی دی، د عموم خصوص من وجهین د نقیضینو، او د تباین کلی د نقیضینو ذکر چې کوم د اخیره کې کړی دی. نو چې کله نسبت ذکر کوو د نقیضینو د عموم خصوص من وجهین ترمنځ، او دا ویل دی کې نسبت د تباین جزئی دی، دا یې مشبہ کړله. مشبہ به لا ذکر کړی نه ده، د هغې حکم نه دی معلوم. نو ته چې کله مشبہ ذکر کې نو مخکې د مشبہ به ذکر شوی د هغې حکم به معلوم وي، او دلته ذکر نه دی شوی حکم نه دی معلوم. نو څنګه به وایي چې عموم خصوص من وجهین کې نقیضینو کې دغه شان نسبت دی څنګه چې په متباینینو کې دی؟ په سوال پوه نه شولې؟ ما ویل د تباین کلی د نقیضینو منځ کې نسبت د چا دی؟ تباین جزئی. دا زمونږ ماتن مشبہ به جوړه کړې ده، او د عموم خصوص من وجهین د نقیضینو منځ کې هم نسبت د تباین جزئی دی، هغه مشبہ جوړه کړې ده. او قاعده او قانون دا دی خلق اول مشبہ به ذکر کی د هغې حکم معلوم شي، او بیا ډایرکټ مشبہ ذکر کی وایي د دې مکه شان حکم دی. حالانکه زمونږ ماتن چې دی اخیره کې ویلي، تاسو متن کې وګورئ کل متباینین، نو مشبہ به حکم اخیره کې ذکر کړی او د مشبہ حکم مخکې ذکر کړی. په سوال پوه شولې؟ نو جواب دا دی دلته تشبیه چې د مقلوبي ده، یعنې ده چې څوک مشبہ جوړه کړې ده هغه مشبہ نه ده، هغه اصل کې مشبہ به ده. څوک چې مشبہ به جوړه کړې ده هغه په حقیقت کې مشبہ ده. نو نسبت د عموم خصوص من وجهین نقیضینو په منځ کې تباین جزئی دی، دا مشبہ به ده. او نسبت د تباین کلی د نقیضینو منځ کې عموم خصوص هلته هم تباین جزئی دی، د هغې نقیضینو منځ کې تباین جزئی دی، هغه مشبہ ده. نو اول عموم خصوص من وجهین بیان وکړلو چې د هغې نقیضینو منځ کې تباین جزئی نسبت دی، مشبہ به پوره شوله. اخیره کې وایي کل متباینین، دا یې پې مشبہ کړې ده چې دې هم هغه شان نسبت دی. دې ته څه ویلی کېږي؟ بهرحال دا ثابته کو تاسو متوجه شئ چې کله د دوو عینینو په منځ کې نسبت د تباین کلی وي، د هغې د نقیضینو په منځ کې به نسبت د تباین جزئی وي. دې لپاره دلیل ته اوس غوږ کېږئ. مولوي صاحب توجه کوئ ښه. تباین جزئی تعریف موږ پرون کړی، اوس تعریف یې دی چې یو کلي د بل کلي نه غیره فی الجمله موجودیږي، یو کلي د بل کلي نه غیر څه نه څه موجودیږي. داسې مو ویلي وو که نه؟ اوس راشئ چې کله دو کلین دي د هغو په منځ کې نسبت د تباین دی، مثال په طور باندې انسان او حجر، نو د دې مطلب دا یي چې دا یو د بل نه غیر موجودیږي. داسې که نه؟ انسان د حجر نه غیر موجودیږي، حجر د انسان نه غیر. نو انسان چې کله د حجر نه غیر موجودیږي، انسان به د چا سره ملګری شي؟ د لا حجر سره. کله چې انسان د حجر نه غیر موجودیږي، انسان به د چا سره ملګری شي؟ لا حجر سره. او دا ولې ځکه که د لا حجر سم نشي، حجر سم نشي، بیا خو به ارتفاع د نقیضینو راشي. بهرحال انسان موجودیږي د حجر نه غیر چا سره؟ لا حجر سره. حجر موجودیږي د انسان نه غیر د لا انسان سره. لنډه دا ده
چې د یو عین د بل عین نه غیر موجودیږي یعنی انسان موجودیږي د لا حجر سره نو ورسره معلومه شوله چې د بل نقیض چې دی کنه دا اول عین سره موجودیږي یعنی د حجر نقیض لا حجر چې دی هغه د انسان د عین سره موجودیږي چې د انسان د عین سره موجود شو د انسان د نقیض نه غیر موجود شو لا حجر د انسان د نقیض د عین سره موجود شو کنه لا حجر مرغره شو د انسان سره نو لا حجر موجود شو د لا انسان نه غیر ونه رسیدلی همدغه شان د لا انسان کله چې انسان خپل حجر چې حجر دا مرګره شو د لا انسان سره نو لا انسان موجود شو د حجر سره نو د لا حجر نه غیر موجود شو طب غیر صحیح مونه ویل تاسو به د لغو کېږي دو عینین دي کنه یو انسان دی بل سبق لګ دی که خدميږي په وخت یو انسان دی بل حجر دی نو انسان د حجر نه غیر انسان تباین نسبت دی د حجر سره نو انسان د حجر سره نه موجودیږي څه مطلب انسان به د حجر نه غیر چې هغه د حجر نقیض د غیر سره موجودیږي د چا سره چې کله انسان د لا حجر سره موجود شو نو لا حجر به د چا سره موجود شي انسان سره نو لا حجر به د لا انسان نه غیر موجود شي دا څه ده کنه نو لا حجر هم نقیض دی او لا انسان هم لا حجر د لا انسان نه غیر موجود شو دغه شان لا حجر د لا انسان چې دی دا د حجر سره موجودیږي یعنی د لا حجر نه غیر موجود شو یو نقیض د بل نقیض نه غیر فی الجمله موجود شو کنه دغه څه نسبت دی تباین جزئی ونه رسیدلی به کله چې یو عین د بل عین نه غیر موجودیږي نو د بل نقیض با د دې عین سره موجودیږي د بل نقیض با د عین د دویم د نقیض نه غیر موجودیږي او د دویم نقیض با د اول نقیض نه غیر موجودیږي دقه تباین جزئی وای کنه چې یو د بل نه غیر فی الجمله موجودیږي وای نه شلې به او هم دا خبره کړې و پرون چې تباین جزئی په ضمن د دوه کلینو کې موجودیږي یو په ضمن د عموم خصوص من وجهین کې یو په ضمن د تباین کلی کې راشي دو عینین به داغو په منځ کې په نسبت د تباین کلی وي نقیزین کې به هم نسبت د تباین کلی وي به دو عینین به باغې په منځ کې په تباین کلی وي نقیزین له بیراش حالت به عموم خصوص من وجهین وي یو بیره به نقیزین کې تباین کلی وي بل بیره به من وجهین وي خدقه تباین جزئی وای کنه چې کله د تباین کلی په ضمن کې موجودیږي او کله د عموم خصوص من وجهین په ضمن کې لکه اول لپاره مثال وګورئ موجود او معدوم موجود معدوم سره نه جمع کیږي دا څه ده کنه او معدوم د موجود سره نه جمع کیږي نو معدوم چې د موجود د نقیص سره د لا موجود سره جمع کیږي او لا موجود به بغیر د معدوم د لا معدوم نه راشي یو نقیص د بل نه غیر موجود شو بهرحال معدوم او موجود په منځ کې نسبت د تباین دی دې نقیزین رواله لا موجود لا معدوم هغه کې هم نسبت د تباین دی دا څه ده کنه او نور دوله ورشه انسان او حجر لا دیو په منځ کې څه نسبت دی تباین نقیزین له ورشه لا انسان لا حجر دې کې وسط تباین نسبت نه دی عموم خصوص من وجهین دی د لا انسان او لا حجر کې په منځ کې نسبت د عموم خصوص لکه درې ماده غواړي کنه لا انسان به هم وي لا حجر به هم وي لکه مثال به سوي دا کتاب دی شجر دی دا کتاب دی لا انسان هم دی لا حجر هم دی دواړه کې جمع شو لا انسان به وي او لا حجر به نه وي لکه مثال حجر او لا حجر به وي لا انسان به نه وي لکه زید بهرحال د کوم دوه کلینو په منځ کې چې نسبت د تباین وي دا غي نقیزین په منځ کې کله کله نسبت د تباین وي او کله کله نسبت د عموم خصوص من وجهین وي او څوک چې دقه شانی غي ته ویل کېږي تباین جزئی او تو ګوره کلمه تباینین وردا اوس الټ کلمه تباینین نو واپس مشبہ جوړی کا څه وي کما ان بین نقیدی الاعم
لکه څنګه چې په مابین د نقیدینو د عام او خاص من وجهن کې مباینه جزئیه دی په منځ کې نسبت د تباین جزئیو كذلك بین نقیدی المتباینین هم دغه شان په مابین د نقیدینو د متباینینو کې هم تباین جزئی دی خیرم دی کنه فإنه لما صدق وورا هر کله چې صادق راځي کل من العینین هر یو د عینینو نه لکه مثال انسان او حجر کې هر یو چې دی دا صادق راځي ما نقید الاخر د بل د نقید سره انسان د حجر سره دا څه ده کنه نو صادق برازي كل من النقيدين هر یو په نقیدین کې با صادق راځي مع عین الاخر دبل د عین سره لا حجر بد انسان سره راځي لا حجر بد لا انسان غیر راشي فصدق صادق برازي كل من النقيدين هر یو په دوړو نقیدینو کې یعنی لا حجر چره بدون الاخر بغیر د لا انسان نه او لا انسان بغیر د لا حجر في الجمله وهو التباين الجزئي دقه تباين الجزئي وسراشه دلیل تباين تباين جزئي ذکر چې په زمن د دوو شیونو کې موجوديږي تباين کلی او عموم خصوص من وجهين ثم انه قد يتحقق بيد التباين الجزئي چې کله کله متحقق کیږي في ضمن التباين الكلي په زمن د تباين کلی کې لکه مثال کل موجود والمعدوم لکه موجود او معدوم فإن بين نقيضيهما ځکه په مابین د دیو د نقیزینو کې نقیزین څوک دي او هم الله موجود والله معدوم ايضا تباينا كليا لیکن هم تباين کلی دي وقد يتحقق كلا كلا موجوديږي د تباين جزئي في ضمن العموم من وجهين فزمن د عموم من وجهين کې كالانسان والحجر والا فإن بين نقيضيهما ځکه په مابین د دیو دواړو د نقیزینو کې وهم الله انسان اغلا انسان دي او لا حجر دے سے نسبت دے عموما من وجه نسبت دے بکی ولذا قالوا دغ وجد چې مولانا ویلی سی ویلی ان بین نقیدیهما مباینه جزئیه د دې دوړو په نقیزینو کې مباینه جزئی دے حتی یصح فی الکل دې د بار چې په ټولو کې صحیح شي ځکه کسر دای ویلې وي چې د کوم دوو کلین په منځ کې نسبت د تباین کلی وي دغین نقیزین کې به هم تباین کلی وي نو به په لا حجر ولا انسان کې قصه ورانه دله او کې ویلې وي چې کوم دوو عینین منځ کې نسبت د تباین کلی وي دغین نقیزین کې عموم خصوص من وجهین وي نو به په لا موجود ولا معدوم کې قصه ورانه دله نو د څنوم واخصل تباین جزئی نو حتى يصح في الكل چې ټول کې صحیح شي ورسېدلې په مولوي صاحب همدغه اسانه خبره وه چې زمونږ مصنف مشبہ چې دا ماتن هغه متباینین ذکر کړي خو هغه په حقیقت کې هغه مشبہ به ذکر کړي خو په حقیقت کې هغه مشبہ او په دلیل باندې پوه شولې چې د دوه عینین منځ کې نسبت د تباین کلی وي نقیزین کې به زوی تباین جزئی وي ځکه یو عین د بل غیر موجودیږي دا سیوا د یو عین د بل د عین غیر موجودیږي نو د یو عین د بل د نقیز سره ملګری کیږي د بل نقیز با د اول د نقیز نه غیر موجودیږي نو یو د بل غیر فی الجمله موجود شو د تباین جزئی دی کنه ورسېدلې پی راشي وسخیری خبر لا نو وی هذا کی دا مفعول به دی فعل حذف دی خذ هذا دا باس خپ مضبوطیا سره ونی ګرانو او محشیدام لیکلی چې هذا د خپل د خص په معنا باندې دا ها او دا چې دا کنه دا همدغه باس راته یادی یعنی نو دې کې به محذوفات پاتې نشي محذوب به پکې نشي ها معنا خذ او ذا معنا د غباس مضبوطی سره ونیسه مخکي علم ايضا ان المصنف اخر ذکر نقیضی المتباینین تاسو لږ برو غوري دا یو اعتراض دی که تاسو سوچ وي کله چې د عینین نسبت بیانولو نو په ټولو کې اول ماتن د تباین کلی نسبت بیان کړي الکلیان ان تفارقا کلیا فمتباینان وکنا او به چې کله د نقیزین نسبت بیانې نو تباین کلی هغه په ټولو کې اخیره کې بیان کړي کلمه تباینین
په څلور نسبتونو کې چې د عینینو بیانې اول یې د چا بیان کړی تباین کلی او به چې کله نقیضینو کې بیانې په ټولو کې اخیر یې د چا بیان کړی د تباین کلی دا ولې په کار د چې نقیضینو کې مقدم کړی وي یا عینینو کې مؤخر کړی وي نو جواب ذکر کوي جی بالکل همدغه شان په کار و چې ته چې څنګه وې چې د نقیضینو کې هم موږ د تباین والا مخکې ذکر کړی وي خود دو مقصدونو په وجه باندې موږ د اخره کې ذکر کو څو مقصدونو یو مقصد داو چې اختصار پکې راشي ځکه چې وسم د تباین کلی والا نقیضینو کې مخکې ذکر کول نو پوره تشریح هم کوله خو چې هم خصوص من وجهین وشو بس په اخره کې ویل کلمه تباینین خبره ختمه اختصار پکې شو کنه یو فائدې د اختصار ده او دویمه مولوی صاحب تاسو متوجي شئ دویمه دا ده چې دا تباین جزئی چې دی دا موقوف دی په تباین کلی باندې او په عموم خصوص من وجهین باندې ځکه دا دغه په ضمن کې موجودیږي چې کله هغه دواړه موجود شي کنه هغه دواړه ذکر شي و پیجندل شي البته تباین جزئی پیجندل کیږي نو ځکه اخیره ځکه د تباین کلی د نقیضین منځ کې نسبت د تباین جزئی دی نو او هغه موقوف په هغه دواړو باندې نو هغه دواړه ذکر کړه په اخیره کې به دا ذکر کړه تباین جزئی پوه شولې او ته وګورئ علم ايضا پوه شب همدغه شان به ان المصنف اخر ذکر نقیضین المتباینین مصنف چې مؤخر کړه ذکر د نقیضین او د متباینینو به وجهین تو وجنا دو الاول قصد الاختصار اول قصد اختصار او ماضی سے کیږي اول قصد الاختصار اختصار قصد کړو هغه دا بقياسه على نقيض الاعم والاخص من وجه بس قياس کړلو کنه په نقیض د عام او د اخص من وجه باندې خبره ختم کړل باقاعده ذکر نه کړو او دویم ما تاسو ته ویلو چې تصور د تباین جزئی به ال کیږي چې موږ مخ کې تباین کلی او عموم خصوص من وجهین و پیجنو نو وای خدا دا په اعتبار د مفهوم سره یادوکا توجه کوي په اعتبار د مفهوم سره تباین جزئی چې د موقوف ته په تباین کلی او عموم خصوص او په اعتبار د تحقق خارجي او په اعتبار د وجود سره نو به په یو موقوف دی که تباین کلی موجودیږي هم تباین جزئی دی کوم خصوص من وجهین موجودیږي هم تباین جزئی دی ځکه تباین جزئی خلن تعریف دی چې یو د بل غیر فی الجمله موجودیږي په تباین کلی کې دا کار کیږي او په هم خصوص من وجهین کې کیږي دا خبر زده کوي په اعتبار د مفهوم سره په دوړو موقوف دی په اعتبار د وجود خارجي دا صرف فقط یو معنی یو چې موجود شي هغه مر سره موجودیږي والثاني دویم وجه دا ان تصور التباين الجزئي چې من حيث انه مجرد دې حیثیت چې دا خالی دی ان خصوصي فردي دا چې دا خالی دی د خاص افرادونه یعنی دا وجود خارجي نه یادو دا مطلب دی مفهوم یادو کا چې مجرد وی خالی وی د خصوصي افرادونه ځکه افراد زمن کا افراد په زمن کې والی نه خو په یو سره موجوديږي لکه دین بار کې موقوف دی علی تصور فردی په تصور د دوړو افراد باندې کم دوړ الذين هم العموم من وجه والتباين الكلي ویږي په خبره نو وی فقبل ذکر فردیه کلیهما نو مخکې د ذکر د دوړو افرادو کلیهما دوړو نه لا يتعتى ذکره نه حاصل دل لا يتعتى من لا يتحصل کفی کی وی کنه ولا يتعتى الا من اسمين نو لا يتعتى ذکره نه حاصل دل ذکر د تباین جزئی بغیر داغو د ذکر نه خو په اعتبار د مفهوم سره ځکه ویل انه مجرد ان خصوصي فرديه ورسېدلې بس وکړو